شروع کوم د لوی الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو کتونکو، زه هوموپیتیک ډاکټر حشمت علي د تېر شوو 15 کالو راهیسې خپل هوموپیتیک پریکټس کوم. محترمو کتونکو، الحمدلله په دې عرصه کې الله پاک زمونږ بېشماره مریضانو له شفای کامله ورکړه. محترمو کتونکو، اکثر خلک اکثر مریضان زمونږ نه تپوس کوي چې ډاکټر صاحب په هوموپیتیک کې د کومو مرضونو علاج کیږي. نو هسې خو په هوموپیتیک کې داسې بیماري نشته، داسې تکلیف نشته چې په هوموپیتیک کې د علاج موجود نه وي. خو دلته به زه تاسو سره خپل خصوصي تجربه شیر کوم چې زمونږ په کلینکس کې د معدې مرضونه، د معدې ګیس، تیزابیت، بدهضمي او الټی راتلل، زړه کچه کچه کېدلو، دې نه علاوه د خېټې پړسوب، دې سره سره اچ پایلوري انفیکشن په وجه چې او خاص قسمه بیکټیریا دي چې د هغې د انفیکشن په وجه بیا مختلف قسمه د معدې تکلیفونه پیدا کېږي. نو د دغه ټولو مرضونو تکلیفونو علاج زمونږ په هوموپیتیک کلینکس کې او په هوموپیتیک طریقې علاج کې ښه په تسلۍ سره کېږي. دې نه علاوه د ګردې مرضونه لکه د ګردې کاڼې، د ګردې رسولی، د ګردې کمزوري کرانیک کډني ډیزیز چې کله د هغې فنکشن کمزوری شي یا ګردې فیل شي. دې نه علاوه د پراسټیټ انلارجمنټ، خاص کر په اولډ ایج کې په نارینه کې د پراسټیټ د پړسوب په وجه، د هغې د انلارجمنټ په وجه زمونږ مشرانو ته اکثر د وړو بولو د بندشو تکلیف پیدا شي یا بار بار هغې ته واړه بول ورځي، لږ لږ کېږي. نو د دغې مرضونو علاج کېږي. دې نه علاوه د جګر او د تریخي بیمارۍ لکه هیپاټایټس یعنې زیړې، د جګر چربي او د تریخي کاڼي د دې بهترین علاج زمونږ په کلینکس کې او په هوموپیتیک طریقه علاج کې ښه په بهترینه طریقه، په تسلي بخش طریقه باندې کېږي. دې سره سره بواسیر که خوني وي که بادي وي، اینل فشر او اینل فیسچولا او دایمي قبض، د دې علاج هم په هوموپیتیک طریقه علاج کې بهترین طریقه باندې کېږي. مختلف قسمه جنسي رنځونه، جنسي بیماری چې پای کې مردانه کمزوري، جریان، احتلام، سرعت انزال او د نارینه‌و پټ مرضونه شامل دي. د دې مرضونو علاج الحمدلله په هوموپیتیک کې په بهترین طریقې سره کېږي. دې سره سره بې اولادي یعنې بانجپنو، د کومو خلکو چې ماشومان نه وي، که هغه د زنانه د نقص په وجه وي یا د نارینه د نقص په وجه وي، نو د دغې مسلو د بې اولادۍ علاج خو په بهترین طریقه په هوموپیتیک علاج کې موجود دی. دې نه علاوه مختلف قسمه مرضونه چې که هغه جنسي مرضونه دي، که هغه جسماني مرضونه دي، جسماني بیماری دي، که هغه نفسیاتي مرضونه دي، د دې ټولو مسلو علاج، د دې ټولو مرضونو علاج الحمدلله په هوموپیتیک کې خو په بهترین طریقه باندې کېږي. محترمو کتونکو، اکثر زموږ مریضان یا مختلف خلک تپوس کوي چې ډاکټر صاحب ستاسو کلینیک کوم ځای دی او تاسو او پی ډي یعنې تاسو په کومه ورځ په خپل کلینیک کې ناست یې. نو زه په رزړ هوموپیتیک کلینیک کې زمونږ 2 کلینیکونه دي. یو په رزړ هوموپیتیک کلینیک په نوم باندې په شوي اډه کې دی. په دې کې زه د منګل په ورځو، د بوت په ورځو، د جمعرات په ورځو، د جمعې په ورځو او د هفتې په ورځو دې کې موجود یم. سهار د 10 بجو نه والي تر ماښام 6 بجو پورې. دې نه علاوه ریسنټلی مونږ په مردان کې هم یو کلینیک، یو سنټر کولاو کړی دی. په دغې سنټر کې زه د اتوار او د پیر په ورځ موجود یم او په باقي ورځو کې زمونږ چې کوم د ډاکټرانو ټیم دی، په باقي ورځو کې په مردان کې زموږ مختلف ډاکټران موجود وي. محترمو کتونکو، زه به نن تاسو سره دلته د خپل دواړو کلینیکونو چې کوم اډرس دی شیر به کومه. په رزړ هوموپیتیک کلینیک کمال خان مارکیټ بالمقابل حبیب بینک، صوابع روډ، شوي اډه کې زموږ رزړ هوموپیتیک کلینیک دی. په دې کلینیک کې مونږ د
منګل په ورځ او د بوت په ورځ او د جمعرات په ورځ او د جمعې په ورځ او د هفتې په ورځ سهار د 10 بجو نه والي تر ماښام 6 بجو پورې موجود یو. زمونږ دویم چې زمونږ کوم کلینیک دی کوم د مردان برانچ دی کې موږ ریسنټلی مردان کې زمونږ هوموپیتیک کلینیک هوموپیتیک سنټر کولاو کو الصحت هوموپیتیک کلینیک نزد مردان پریس کلب شمسی روډ شریف پلازا مردان دا زمونږ د مردان د کلینیک ایډرس دی. دلته مونږ د اتوار پر ورځ او د پیر پر ورځ پرسنلی خپله موجود یم او په باقي ورځو کې زمونږ چې کوم ډاکټرس پینل دی هغوی موجود دي. محترمو کتونکو که چېرې تاسو زمونږ د مردان کلینیک وزټ کول غواړئ یا زمونږ د شوي اړې کلینیک وزټ کول غواړئ نو تاسو زمونږ په واتساپ نمبر چې زه تاسو سره شیر کوم نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0313 810 2244 تاسو په دې نمبر باندې د راتلو نه مخکې رابطه کولی شئ ولې چې تاسو د غیر ضروري انتظار نه بچ شئ. محترمو کتونکو صحت لوی نعمت دی. همدې سره زه ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله امان.